علف خان شیرپا هم په دغه کې د لومبنۍ ورځې نه لګیا دی کار کوي. علف خان دا نوې چې کوم حالات جوړ شو نو یقینا چې دا خو د هغې فضل جان د ژوند دپاره خطره جوړه شوه ځکه چې د هغې ځای نه یو بیان راغی او د دې ځای خلکو په هغې د خفګان اظهار وکړو. دا خبره به څنګه ختمیږي او څنګه طریقه باندې به د دواړه ګروپه چې د دغه هلک او د دغې ماشوم او د دغې کور سره څه ښېګړه وشي څه طریقه به محمود جان ډېره زیاته مننه کومه. د ټولو مخکې خو چې څومره کتونکي مونږ ګوري ټولو ته دا التجا کوو چې دعا کوئ چې فضل جان د خپلې مور له خپلې پنځو خویندو له دغه یتیمانو وروڼو له راشي ول چې د ګټې وټې همدغه یو انسانو دوکه شو شیطان هر چا سره وي لاړه هلته کې دې وخت کې مار خوړلی دی او ژوند دی چې کوم دی هغه د مرګ په کشمکش کې دی. څو پورې چې دا خبره ده نو د هغه وپت خبرې په خپل ځای ټیک ټاک دا دي چې هغه هلته کې ګرځي کله یو درته کله بل درته انسان د جذباتو کې راځي او بیا د خپلې ضلعې نه تمه کوي چونکې وفاقي حکومت په دې باندې ناکامه صوبایي حکومت باندې په دې باندې ناکامه نو بیا په دې هکله زموږ په چارسه کې 2 قام پرستې ډلې دي او 2 قام پرست لیډران دي او د مرکز سره ډېر ښه تعلقات دي. په دغه کې د ایمل ولي خان لومبنۍ ټویټ راغی موږ یې شکریه ادا کړې ده. په دې کې آفتاب احمد خان شیرپو باقاعده کالز کړي دي په اخبارونو کې پاج او مشرق کې د هغه باقاعده سټیټمنټ راغلی دی او بار بار چې کوم دی نو د مشتاق خان سره او د خوشحال سره هلته کې په رابطه کې دي. بیا د سند چې کوم د قومي وطن پارټۍ هلته تنظیم دی صدر هم پکې لګیا دی. اوس اختلاف شته. اختلاف دا دی محمود جانه زما ستا نه لګي زه ساده خبره وکړو زما د ناصرني نه لګي. اوس یو اجتماعي خبره راغله د فضل جان د خلاصي خبره ده. ناصر علي راغی په خپل ځای د هغه خپل موقف دی زر عالم په خپل ځای د هغه خپل موقف دی. اوس دې وخت کې خو موږ د خپل رواني په یو ځای کې دغه کوو نو زور چې کوم دی دغه کور له روان دی. نو رواني چې کوم دی نو د پارټۍ دننه دی په لومبني اجلاس کې موږ سره د پی ټي آی فهد خان بل موږ سره سرکرده کس نو راغلی مننه یې کوو. فهد خان ناظم پاتې شوی دی. سنیل خان چې و د هیومن رایټ سړی دی خو هغه هغه ټیم کې و چې ما ته د پارټۍ دغه دی چې څنګه یې هغه شیان به زه کومه. دویم اجلاس کې چې کوم دی نه په لومبني کې موږ سره ان پي والا یا په دویم اجلاس کې ان پي والا یا په دغه کې اطلاع پورې چې څومره پورې خبره ده ټولو ته پردن چې کوم دی یو مشر ته اطلاع شوې ده چې اجلاس راشه. په لومبني کې دا زه دا نه وایم چې مشتاق خان سره ناست یم تورمزو دی د خو ذمواري ده خو تورمزو کې د بلې پارټۍ سره موشي دلته اے پي سي چې کومه جوړه ده نو دا د ټول 400 دپاره یو عبرت ورکوي ځکه چې اتفاق د هرې ډلې خلک پکې دي او په یو میز راټول شي او ډېره ښکلې او د تورمزو مسله چې راشي نو دوی اجتماعي خبره کوي. نو دغه کې خبره شوې وه خو دغه کې موږ له دعوتونه موږ ټولو ته ورکړو خو دغه کې نور راغلی او په هغې ما مذمت هم کړو ګیله مې هم څرګنده کړې وه چې یاره نن هغه پارټۍ والا څه دي خو چې څو پورې د ایمل خان ټویټ راغلو موږ یې نن هم شکریه ادا کړو بیا هم شکریه ادا کړې ده. شاهنام خان خبره اجتماعي کړې ده او هغه سره چې بیا موږ خبرې وکړلې نو ما چې کوم مثال درکړه نو خبره هغه ځای کې وه نو هغه ځای کې موږ ګیله نه کړو. په دویم اجلاس کې مو وویل چې یاره ناصر علي دلته کې راغلی زه دلته کې د آزاد حیثیت سره دې حساب ومه ځکه چې د خپلې پارټۍ کې دې څومره خلکو ځپلی دی نو بل چا به دومره نه ځپلی. نو خو د کوم ملګري په دې باندې اعتراض وي نو هغوی داړه ته دا خبره نه اچي. دا خبره چې کومه ده د هغوی دننه ده او هغوی چې کوم دی نو دا منډه ډېره زیاته وي هغوی په شارټ کټ کې چې کوم دی نو ځان وباسي. دغه وپه چې تللی دی د دغه وپه زه میسومه خو زه پاتې شومه. مشتاق تورنزی چې کوم دی دا دلته کې دله موږ مشري ورکړې وه دې زموږ په د کال په تمه دی د 2 اجلاسه دې اے پي سي سره وکړل بیا به ما ته کال وکړو چې علم خان ما ته خو لاسه دغه نه دی شوی نو دلته کې ګینې د هغوی هلته تګ دلته کې د 2-3 اجلاسونه وکړل موږ سره هر ماښام په رابطه کې مي چې څه وکړو پارټي دې ځای کې بلکل سایډ ته ده اجتماعي خبره ده تورمزو خبره ده او نور دا څونه ملګري چې دي دا ټول ورسره دي نو خبره چې کومه ده کومو ملګرو ځان ته اچولي نو ګیله د خپلو نه کېږي د هغوی هلته غصه او جذبات چې کوم دی هغه به موږ ځان ته نه ودرو هلته تللي دي شپې څنګه کوي ورځې څنګه تېروي دلته کې هرې خبرې ته موږ د شک په نظر ګورو ولې چې سیاست داسې راغلی خو زه چې د تورمزو د اے پي سي دا کم کردار ګورم نو ډېر اجتماعي او ډېر په ښه سوچ باندې لګیا دي. قسم په خدای خو یو هم پکې ده وي چېرې یا زما پارټي یا زما پارټي خو اوس مشتاق خان د آفتاب خان ذکر نه کوي نو زه بیا کوم
خو زه یې نه کوم ته به یې کې ولې چې د هغه کردار موږ ډېر کله ولیدو چې نه کړو دا موږ به نیتي کوو هلته هم ټیلیفونونه دلته هم ټیلیفونونه په حج کې هم خبر راغی په مشرق کې هم راغی په دغه یې موږ مننه کوو نو زه د دې ځای د ملګرو ته وایم چې د هغه د جذباتو موږ به احترام کوو خیر دی هغوی چې په کوم انداز کې شپه وکړله بیا ورته څنګه کال کېږي بیا ډي پي او چې کوم دی 1 بجې د خوبه راپاسي او دوی ورته هلته ناست دي بیا بل ډي پي او چې کوم دی 1 بجې د خوبه راپاسي نو بس هغه غصه کې خبره کړې ده خو دا زه هم نو ما به هم دا کوله ما به لا شیرپو خان پکې دومره منډې والي دي ما بیا په نوم اغستل چې زموږ نه دي خو زه اوس هم دې وخت کې ایمل ولی خان نه غوښتنه لرم شیرپو خان نه بیا غوښتنه لرم چې د سند حکومت سره بیا رابطې وکړي د تاسو ته زموږ سترګې دي دلته صوبایي حکومت چې کوم دی د ټس نه مس کېږي نه د سره رابطې نه کوي د سره چې کوم دی هغوی سره رابطې نشته موږ سره د سند نه د یو ځای بل ځای نه چې کوم ټیلیفونونه راځي هلته کې چې کوم وفد دی هغوی خپل تعلقات استعمالوي ښه تعلقات استعمال کړل موږ ورله داد ورکو زموږ دغه ورسرې دي او هغوی ته هم وایو چې اړه ته به خبره نه اچوئ خو تاسو یو ویډیو کتلې ده او دا دلته کې چې کوم مشران دي نو دا مشران خو د مشتاق خان او د تورمزو خلک دي په خپل علاقه خفه کېږي لکه نن شیرپو خان دی په حکومت کې خو نه دی خو نن ایمل خان دی په حکومت کې خو نه دی خو هلته کې به دغه ته وایي آی جي پي ته وایي ډي آی جي ته به وایي خو موږ ورته بیا هم دا وایو چې نه وزیر اعلی ته ووایې اورې او په دې کې موږ ته دا هم دغه راله چې یاره شاهد صاحب په دې کې ښه پوره خبرې کړي دي ایمل خان سره موږ پرون په دې باندې خبرې اترې مو کړې اتفاقي خبره ورن پکې دا ویډیو راله خو پرون چې هغه هم پکې وینا کړې ده نو دا د دې دونه د موږ ګیلې دي خو دا خبره هغې اجتماعي کړې ده سړی جذباتو کې راشي سره شي چېرته نوم یې خو نه دی اخیستی چېرې یا این پي یا قومي وطن پارټي هلته خوشحال دی زمونږ یو ډېر تکړه هلک دی هغه پکې لګیا دی خو داسې څه خبره وه نو نه به خبره خوشحال شیر کوله ټول خپوی خلکه دي نو لخاصه دا خبرې به ځان ته نو درو د دوا اپیل کوو دا زموږ اجتماعي خبره ده دا د سیاست نه بالاتر خبره ده الله دې کړي چې دا فضل جان راشي دا صرف د یو فضل جان دپاره آواز نه دی پرون به تاسو یو بله ویډیو کتلې وي څنګه یې ځوړند کړی دی بله یو ویډیو هم کتلې وي چې زنا ورسره کوي او دا مور پلار ته رالیږي نو دا کوم وفد چې تللی دی دوی ته موږ دا وایو چې مشتاق خان خالد خان د تورنزو اے پی سی د تاسو پسې څنګ په څنګ کلکه ولاړه ده خو ستاسو زړه ته ټیس رسېدلي بالکل بني او دلته کې هم چې کوم دی نو خالد خان د هغه جذبات چې کوم نو هغه چې په کومه مخلصۍ لګیا دی که نه موږ وینو که نه اے پی سی کې چې دا په کوم مخلصۍ باندې خبرې کېږي چې اندې نه ډیډه ډه نه کوي وي چاته هم ضرورت نشته موږ یې را دغه کوو دا پکې په 2-3 دغه کې وکړله نو دا خبرې هسې بس هغه جذباتو کې کړي دي خبره اجتماعي کړې ده او د خپل کلي نه ګیله کړې ده خو دا ورته وایم چې نن مشتاق کال وکړو نو تورنځی موټر ویم بندولی شي تورنځی چې کوم دی دا روډ هم بندولی شي صرف تورنزو کاپي ده تورنزو ټولې پاټۍ چې کوم دی هغه کلکې ولاړې دي خو هغه پی ټي آی ده خو جمعیت دی خو جماعت اسلامي دی خو قومي وطن پارټي ده خو مسلم لیگ نون دی خو پیپل پارټي ده او خو این پي ده ښه کلک ولاړ دي نو داسې خبره نشته دی خو صرف هم لږ سپیناوی کو چې زموږ ملګرو ته ګیله یا ټیس یا څه دغه رسېدلي هغه وپته و چې همت په نه بیلی خپل همت او جذبه دغه کوي زموږ دعاګانې هم د سره دي دا ټول ملګري د سره دي ستاسو د جذباتو موږ بیا هم قدر کوو دلته کې د چا ته ټیس رسېدلي وي د هغوی نه موږ معافي غواړو ځکه چې دا مشري دلته کې موږ په دې کې څنګ په څنګ ولاړو فضل جان ستاسو هم ورور دی او زموږ هم ورور دی هغه یو غلط کار کړی دی خو دا کار ورسره نو دا د انسانیت چې کوم دی نو توهین روان دی او سبا به بل هم تښتي او بس پیسېګانې ورکوو خو په سټیټ کې سټیټ جوړ شوی دی د ریاست په مخ څپېړه ده د ادارو نه ګیلهمن دي د ریاست نه ګیلهمن دي د پی ټي آی نه ګیلهمن دي د مشرانو نه ګیلهمن دي او د مسلم لیگ نون نه ګیلهمن دي او د پیپل پارټۍ نه ګیلهمن دي چې دا خبرې په اخبارونو کې رالې په ټي وي رالې په سوشل میډیا رالې ولې چپې د هغوی نه بالکل ګیلهمن دي او د هغوی سخت مزاحمت کوو مننه مومو جانه ډېره مننه ګرانو کتونکو دا خو هغه صورتحال کوم چې نوې راغلی ویډیوګانې بعضې وچلې دي د هغې طرف نه هم د دې طرف نه هم موږ هم شینام خان ته د هغوی ملګرو ته دغه یقین دهاني ورکوو چې د چارسدې خلک دلته چې کم وفد ناست دی کم کمیټي تاسو جوړه کړې ده هغه بالکل تاسو سره څنګ په څنګ ولاړه ده خو یو گزارش به درته کومه کله هم ستاسو جذبات الف خان ورور وي چې جذباتو کې ویلې کېږي یو سړي هلته تنګي په سخته کې وي خامخا ګیله راځي نو زه به تاسو ته صرف دونه گزارش وکړم چې دا هم یو کمیټي ده ستاسو جوړه شوې کمیټي ده که ستاسو بعضې داسې تحفظات دي نو هغه په ویډیو راوستو نه وړاندې دوی سره په ټیلیفون باندې ډسکس کوئ نو دغه خبره به یو ښه طرف ته ځي